اسحاق نه ډېر لوی جلوس راورسېد جلسهګاه ته تاسو ټولو ته خواست دی چې دې ملګرو ته د لاس په پرخه باندې استقبال وکړئ د ابازور هم زموږ جلوس راورسېدو د دې نه وړاندې د کوهاټ نه د مردان نه د مانسورې نه د ابټاباد نه زموږ وفدونه راغلي دي ټول دې په خیر راشي هر کله دې راشي ملګرو جلسهګاه ته لا تر اوسه جلوسونه را روان دي زړونه به راټانګو خپلو ملګرو له به ځای ورکړو او ډېر په نظم و ضبط مذاکره د رفیق اسحاق ملګري جلوس را روان دی په مخه ډېر لوی جلوس دی هر کله ورته وکړئ په خیر راغلی هر کله راشئ د میرزاډیر نه جلوس راورسېدو جلسهګاه ته ګرانو ملګرو تاسو ورته استقبال وکړئ ناوخته دی ناوخته دی ورور خبره وره ورور مې ټایم کم دی لږ مهرباني وکړه تو مغل دی او رنگ دی ترنگ دی تو مغل دی او رنگ دی فرنگ دی زوائم خوشان دی بس پیتی شرنگ دی تو چنوی حمیلی دی او ننگ دی زوائم پتکے دی سادر دی ملنگ دی تو چې یو ټکی رڼا دې وي سرنګ دې وي زه وایم په ټولو رڼاګانو خپل قلم دې وي ته وایې چې ټول پښتون دې یو نه شي چنګ ون دې وي زه وایم چې ټول پښتون دې یو وي څنګ په څنګ دې وي ته وایې بشر دې وي بشر دې وي نفنګ دې وي زه وایم د امر انګازې دې وي آهنګ دې وي ګرانو ملګرو زمون د پښتنو دا دستور دی چې موږ میلمه ته ډېر لوی درناوی ورکوو زمون او ستاسو په شریکه میلمه ډېر لوی پښتون دانشور د نیشنل ډیموکریټک الاینس په نمایندګۍ نیشنل ډیموکریټک موومنټ په نمایندګۍ زه دعوت ورکوم تاسو به ورته دروند استقبال وکړئ زموږ ډېر دروند میلمه محترم افراسیاب خټک صاحب شروع کوم د لوی خدای پاک په نامه چې بخښونکی او مهربانه دی د قومي وطن پارټۍ مرکزي چیرمین ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو د قومي وطن پارټۍ مرکزی او صوبائی قائدینو او په پندال کې موجودو ډیرو درنو عزیزانو غیرتمنو پښتنو او د نورو ځایونو راغلي میلمنو د ټول نه وړاندې زه د نیشنل ډیموکریټک موومنټ په نمایندګۍ د قومي وطن پارټۍ قائدینو شکریه ادا کوم چې موږ ته موقع راکړه موږ ته بلنه راکړه چې راشو او تاسو سره په دې اهمه موقع چې موږ د حیات محمد خان شیرپاو د شهادت 40 کال کوو په دې کې د عزیزولۍ او د ورورولۍ یو څو ضروري خبرې وکړو عزیزانو ما ته دا اعزاز حاصل دی چې ما حیات محمد خان شیرپاو ډېر نږدې نه پېژندو او کله چې هغوی پیپلز پارټي جوړه کړه په 1968 کې 1967 کې زه بلو کالج کې وم نو هغوی به چې راتلل نو همیشه به موږ ملاوېدو خبرې به کولې سیاست باندې به خبرې کولې او بیا وروسته هم تر اخره پورې موږ ډېر نږدې تعلق و او زه تاسو دا ویل غواړم چې هغوی دا فیصله وه چې که ژوندي پاتې شوي وی چې دلته به پښتو ذریعه تعلیم وي هغوی دا فیصله کړې وه چې د دې صوبې نوم به پښتونستان یا پښتونخوا وي ځکه چې هغه وی چې لکه چې ممتاز بوټو د پیپلز پارټۍ لیډر و او سند کې سندي ژبه راوستې وه نو هغه به زه پښتون یم دلته پښتو ژبه که خیر وي زه رابلمه دا د هغوی ارمان و اراده یې وه عزیزانو
خو تاسو ولیدو چې دا هغه وخت یعنې تاسو هغه وخت یاد کوئ تاسو کې ډېر خلک به شاید یاد به ورته نه وي مګر دا اوس چې کوم د سیمې کې حالات دي دا حالات ځکه جوړ شوي دي چې هغه وخت د حیات محمد خان شیرپا شهادت شو هغه دې لپاره شوی چې دا علاقه غیر مستحکم کی ډي سټیبلایز کی او تاسو ولیدل چې هغې نه وروسته افغانستان کې څه وشول د شوروي سوویت یونین او د امریکې منځ کې جنګ وشو او هغه جنګ 40 کاله وشو جنګ خلاصېږي نه په نوي شکل کې راغلی دی نو حیات محمد خان شیرپا خلاف ته سازش شو دا بنیادي توګه باندې د دې سیمې خلاف سازش شو د دې علاقې خلاف سازش شو پاکستان خلاف سازش شو افغانستان خلاف سازش شو د ټول سیمې ته تاسو لوی جنجال راغی دا ټوکه نه وه دا بیخي دې لپاره شوی نو عزیزانو نن مونږ د هغه شهید 40 کال په داسې حال کې لمانځو او هغې ته دعا کوو چې خدای د خاورو سره وبخي په ګور دی نور وي زه دا عرض کومه چې تاسو وګورئ نن بیا مونږ په داسې حالت کې ولاړ یو چې نوې جګړه شروع کېږي مونږ داسې وخت کې سره خبرې کوو چې پښتانه به وایي پخوا پښتنو وایي چې زلزله به راغله وایي چې دنیا د غوی په ښکر ولاړه ده دنیا د غوی په ښکر ولاړه ده یو ښکر دی بل ښکر ته اړوي نو زلزله راځي نو عالمي نظام چې دی هغې کې یو زلزله ده ځکه چې نوې جګړه شروع کېدونکې ده د چین او د امریکې ترمنځ یو جګړه ده تاسو ګورئ د افغانستان کې چې اګست کې څه شو دا داسې اتفاق نه دی دا بالکل دې دپاره شوی دی چې دلته کې مغرب غواړي چې نوی جنګ شروع کړي داسې جنګ چې چین ته پرې نقصان ورسېږي روس ته نقصان ورسېږي ایران ته نقصان ورسېږي نو دې دپاره دا کیسه شروع شوې ده نو زه دا عرض کومه چې نن چې موږ د حیات خان کال لمانځو نو باید دا رعایت کړو چې د دغو سازشونو مقابله به څوک کوي لکه څنګه چې ما نه مخکې سکندر خان وویل ډېره صحیح خبرې وکړه چې دا جمهوري لارې نه بغیر بله لاره نشته پاکستان یو وفاقي جمهوري مملکت دی وفاقي جمهوري مملکت فیډرل ډیموکریټک سټیټ که چېرته پاکستان د دې لارې نه چا لرې کړو بیا ګوره هېڅ نشته دا ملک هم پاتې نه شي دا ملک به ونه چلېږي دا ډېر په یقین سره زه تاسو وایم چې ډېر داسې نازک وخت را روان دی چې په دې کې دا ملکونه د دې ملکونو د ماتېدو خطرې د دې علاقې نقشې بدلېدو خطره ده نو په دې حالاتو کې زه دا عرض کول غواړم چې مونږ خپلو کې داسې وخت کې دا جرګه ډېره اهمه ده چې تاسو ته آفتاب خان به تاسو ته یو خبره وکړي او لارښودنه به وکړي خو زما خیال دا دی چې دا د اتفاق وخت دی دا د مفاهمت وخت دی خصوصا پښتنو دپاره ځکه چې جنګ کشمکش یورپ کې وي نن هم یوکراین کې وایي چې کشمکش دی مګر جنګ راځي زموږ کور ته پرون هم سوویت یونین او د امریکې منځ کې یورپ کې کشمکش و خو جنګ یې راوړو زموږ کور ته نو دا خطره ده چې بیا دا جنګ زموږ کور ته راځي نو دې لپاره پکار دا دی چې موږ خپلو کې جرګه شو خپلو کې سلا وکړو او هغه لاره وګورو چې خپل وطن ته د امن لاره د ترقۍ لاره روانه کړو بله خبره دا ده چې د اوسنی حکومت چې دی لاسپوڅی حکومت کټپوتلي حکومت دا نن خبرې کوي نو زه پوښتنه کوم چې دی دا ملک د لارې نه خطا کړو که نه کړو دا ګاډی د پټړۍ نه کوز کړو که نه کړو دا 2014 پورې خبرې روانې وې ښې وې که بدې وې خو دا ملک یو طرف ته رو روان و مګر تاسو ولیدو چې دا درنې چې اسلام آباد کې کېدې دا پرلتونه چې اسلام آباد کې کېدل تاسو ولیدل چې دا چا کول دا هغو خلکو کول چې دلته جمهوریت تخریبولو او تاسو ولیدل چې جمهوریت تخریب کړو او په 2018 کې انتخابي ډاکا ولوېده داړه ولوېده جمهوریت په کور او دا الیکشن غلا کړی شو او دا اقتدار دی چې کټپوتلي حکومت ته وسپارلی شو مګر تاسو ولیدو چې دې څه حال جوړ کړی دی او چې اوس بحران تیز شو او کرسۍ یې ډکې کرسۍ خوځېږي نو دی وایي چې دا سی پیک ځکه تیزۍ سره نه جوړېږي چې 18 ترمیم دی صوبو سره اختیارات دي موږ تا نه پوښتنه کوو چې دا سی پیک پسې دی چې IMF راوستی دی دا پلار دی چې ورته راوستی دی د مغرب نه IMF د په سر ناست دی هغه د شپه ورځ تلاشي اخلي شپه ورځ نو سی پیک IMF ایثار کړی دی که صوبو ایثار کړی دی صوبو IMF ته سی پیک سره مخالفت دی داسې خبره نه ده خو دا ده چې دی صوبایي خودمختارۍ ته چل جوړ کړی دی او دا چې کله دا 18 ترمیم کېدو آفتاب خان موږ ټول په هغې کمیټۍ کې وو پارلماني کمیټۍ کې وو نو عزیزانو دا ډېر دې دپاره ډېره خواري شوې ده ډېر محنت شوی دی موږ هېڅ چا ته اجازت نه ورکوو وروره دا ملک کې موږ اوسو د وروڼو په توګه د خویندو په توګه برابر
چې ټول یو غوندې انسانان یو پاکستانیان خو که دا دوه پاکستان یا درې پاکستان بیا په دې کې مونږ نه یو دا خو انګریزانو نه مونږ دې لپاره ازادي غوښتې وه چې دا داسې وخت به راځي چې دا سترګې به مونږ باندې حاکماني داسې کیسې مونږ نه منو او نه دا د جنرالانو کار دی چې هغې سیاست کې ګوتې ووایي او نه دا کټپوټکي حکومت ته اختیار شته حقیقت دا دی چې دا ملک یې تباهي ته راوستی دی بیخي د کمر په سر ولاړ دی او که دا زر لرې نه کړی شو او زر جمهوریت بحال نه کړی شو اپوزیشن پارټیو ته موږ دا خاص کوو چې جمهوریت بحال کوي د آئینی نظام بحال کوي آئینی نظام چېرته دی نو عزیزانو دا داسې وخت دی چې زما یقین دی چې ډېر زر په دې سیمه کې حالات خرابېدو والا دي زه تاسو ته یقین سره وایم چې افغانستان کې چې کم خلک دی وروسو دلته ټوپک په زور یې هلته کېنولو نو موږ ټول عمر دې ته دا ویلي دي پاکستان حکومتونو ته چې تاسو مداخلت مه کوئ افغانستان کې چې اور ولګي نو دا اور د ډیورنډ په کرښه خو نه ایسارېږي که نه دا اور تاسو ولیدو چې مخکې راغلی و پېښور ته راغی بیا پورې وتو کراچۍ پورې دا اور ورسېدو یو ځل بیا داسې خطره ده یو ځل بیا ځکه چې امریکا غواړي چې چین ته مخه ونیسي امریکا غواړي چې چین کاریډور پرېنږدي ګوادر ته او میډل ایسټ ته نو دې دپاره دلته کې حالت خرابوي نو موږ هغه خلکو نه چې چا پاکستان همیشه فرنټ لاین سټیټ ساتلی دی هغوی ته وایو چې نور دې نه قرار شي فرنټ لاین سټیټ ولې جوړېږي دې سیمه کې امن پکار دی پاکستان ته هم د امن ضرورت دی او د نورو ملکونو ته هم د امن ضرورت دی نو عزیزانو زما خیال دا دی چې دې حالاتو کې آفتاب خان به تاسو سره خبرې وکړي د پی ډي ایم خبرې هم تاسو سره وکړي مګر دې خبرې ضرورت دی چې ملک کې دننه جمهوري نظام موږ بحال کړو او هغې لپاره آزادانه انتخابات پکار دي 2018 انتخابات نه بیا انتخابات پکار دي او اقتدار منتخبو نمایندګانو ته منتقل کول پکار دي دا جرنیلان چې شانه تارونه راکاږي دا غلطه خبره ده دا نشي کېدی هغې د خپل کار کوي هره محکمه د خپل کار کوي آئین کې چې کوم ورته لیکلي دي هغې مطابق د کار کوي دا خبرې غلطې دي چې کله یو راوله او کله بل راوله نو عزیزانو ما یقین دی چې دا نن اجتماع چې دا په داسې حالاتو کې کېږي چې دې سیمه کې ډېر لوی اړې ګړې روان دی ما یقین دی چې دې غونډې نه ځکه چې دا سیمه د سیاست سیمه ده دا د سیاست قصد د مرکز د زړه دی نو دلته نه چې کوم حق خېږي ما یقین دی چې هغه به صرف دلته نه اورېدل کېږي د ټوله سیمه کې به اورېدل کېږي که خیر وي ټوله سیمې ته به تاسو اواز رسېږي عزیزانو زه د نیشنل ډیموکریټک موومنټ طرف نه تاسو شکریه ادا کوم او تاسو ویل غواړم چې د نیشنل ډیموکریټک موومنټ مرکزي ارګنایزینګ کمیټې چیرمین محسن داوړ هم راتلو پروګرام خو نن شمالي وزیرستان کې د مقامي انتخاباتو په لحاظ سره یو جرګه وه نو هغې ته هغه مجبور چې ایثار شي خو بهرحال انشاءالله چې موږ دغه خپل مفاهمت جاري ساتو او جمهوریت دپاره صوبایي مختارۍ دپاره زموږ ورورولي انشاءالله قایمه او دایمه وي ډېره مننه تاسو ډېره شکریه